اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو پیام خیبر نیوز سره جی سرفراز دورانی یو ځل جی بیا د مینې ډک سلامونه. قدرمنو د نوخار نه مخکې جی یو کلی دی او د دې کلي نوم چې کوم دی وتلو ته راغلي ډېر خواږه ډېر پښتانه خلک دي. پښتو جی یو متل دی چې کله لمر چې خیږي نو دنیا ګوري جی. بدیلدي الیکشن جی 19 دسمبر باندې لګې ورځې دي او هر یو کینډیډیټ چې کوم دی دغه خبره کوي هغه بډې موالی دي چې یاره زموږ توره تیرا د سو کوي چې یاره موږ بغړو سو به موږ غټو د وخت د چې موږ د کاری هلال احمد چې کوم دی هغه پر یشکا کې دلته موږ موجود یو او کاری هلال احمد چې تاسو ته وګورئ نو هغه پاکستان مسلم لیگ چې کوم دی نو سره هغه تعلق دی. نو راځي کاری صاحب سره په دې په حواله باندې بلدیاتي الیکشن په حواله باندې یو څو خبرې کو چې هر یو کینډیډیټ دغه خبره کوي هغه بډې موالی دي چې یاره موږ بغټو تاسو وسوي جی. بسم الله الرحمن الرحیم جی. کاری هلال احمد زمانوم دی پاکستان مسلم لیگ نن سره زما تعلق دی جی. مونږ جی دا دعوه کوو چې مونږ الحمدلله خدمت کړی دی او شا چې خدمت کړی نو هغه به سیټ ګټي او زمونږ یوازې زه نه زمونږ چې زمونږ پاکستان مسلم لیگ څومره کارکنان دي لیډران دي الحمدلله زمونږ د نواز شریف بیانیه ده هغوی خدمت کړی دی هغوی هر کارکن چې کوم دی خدمت کړی دی او انشاءالله تعالی جیت به زمونږ وي چونکې کله هم زمونږ عوام مونږ ته آواز را کړی دی که د بجلی په مد کې وي که د ګیس په مد کې وي که د هر یو سیز په مد کې وي مونږ عوامو ته حاضر شي. 4 سیټ فرق دی دا خو د یو صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت پر ډېر لوی د شرم خبره ده. په کار دا دی چې آل ون چې کوم دی ټول د حکومت راشي صوبایي چې کوم دی صوبه کې جوړ شي پنجاب کې چې کوم دی پنجاب ته وګټلو پاکستان مسلم لیگ نون حالانکه حکومت د پی ټی آی دی دلته کې چې کوم دی که مرکز په سطح باندې وګوري په کار دا دی چې د 2/3 اکثریت راغلی چې کلم د بلدیاتو ټاکره راشي نو هر کینډیډیټ غواړي چې یاره زیات نه زیات خلک ځان ته اټریکټ کړم زیات نه زیات خلکو سره زه خبرې وکړم او خپله چونکې د ما په زړه کې او په ذهن کې چې کوم پروجیکټس دي کوم شیزونه دي چې زه تحصیل جهانګیره دپاره وکړم ما کوشش کوي چې ما ته یو ښه پلیټفارم میلاو شي او په هغې باندې زه د خپل خیالات خدمت کړی دی. بیا د هغه نه پس چې کوم دی نو زمونږ یو بل مشر راج محمد صاحب هغه کافي وخت خدمت کړی د هغې نه پس بیا زه شوم نو مونږ هم لګیا یو په څه نه څه شکل کې د کلي خدمت مو کړی دی. مونږ به انشاءالله که الله پاک مونږ کامیاب کو په الیکشن کې نو د دې کلي به بھرپور خدمت کوو دا مو په زړه کې جذبه ده دا مو انشاءالله سوچ او فکر دی او که چېرې ناکام هم شو نو انشاءالله مونږ به پوره وس او کوشش بیا هم کوو دا خپل سټرګل به نه پرېږدو د دې کلي خپل کلي علاقې خدمت په هر شکل او په هر فارم باندې به انشاءالله دا ډیسایډ کړ چې انشاءالله تعالی زه یو الیکشن ته ودرېږم دې سر مشرانو په هغه بیس باندې ما دا خبره وکړه او هغې زه الاؤډ کړم چې تا ودرېږه نو زه جرنل سیټ دپاره انډیپینډنټ ودرېدم او زما هېڅ پارټۍ سره لا تعلق نشته انډیپینډنټ یم او زما خپل سوچ خپل ایډیولوژي دا ده چې انصاف ورکول خلکو ته. دا ګوره په مونځ کې مونږ 15 وخته څه غواړو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. سیم ټو سیم ترجمه غواړم مفهوم یې درته هسې کوم چې دې کې مونږ دا غواړو 15 وخته چې یا الله ته مونږ د هغې په لارو باندې روان کړي چې په کوم باندې تا انعامات کړي دي. انعامات په کومو خلکو باندې شوي دي؟ انعامات شوي دي په پیغمبرانو باندې او د هغې څه کوالټیز وه د هغې کوالټیز دا وه چې هغې کې جسټس و هغې کې انصاف و چې په کومه ګوره په کومه معاشره کې انصاف نی هلته هر قسم برایانې هلته هر قسم جنم والي چې کوم ځای کې انجسټس وي. بل د دې کلي چې اخري مونږ وګورو 8-12 سال نه د دې خپل یو مشر ډېر ښه خبرې کوي څنګه چې تاسو ته ما وویل چې عامر بای چې کوم دی آزاد امیدوار دی او دا چې کوم دی اشورآباد د علاقې نه ولاړ دی. اشورآباد چې کوم دی یونیکوزه چې کوم دی امانګړ دی دی یو دا میشن دی او د دې چې کوم دغه میشن دی دی وایي چې یاره که ماته الله پاکه کامیابي راکړه نو زه چې کوم دی مفتیان عالمانو سره چې کوم دی مشوره کوم او دا دی ډېر ښایسته خبره وکړو. زه خپل د پښتنو خپل د مینهوالو دغه خبره به کوم چې ووټ هغه کس ته ورکړي چې کم سړی ستاسو خدمت کوي ووټ هغه کس ته ورکړي چې کم سړی تاسو ته شپې 12 بجې پاسي ووټ هغه کس ته ورکړي چې کم شپې چې کم دی تاسو سره ستاسو خدمت کوي ووټ د هغه سړي حق دی. کیمرامین ټیم سره سرفراز دورانی پیام خیبر نیوز نوشهره.